وحدان صاحب وحدان صاحب اساس بل ګروپ واس په سر طرف ته ټیک ده لږ سلو کوم یو کس مونږ سلو کړو تاسو ملګرو له تیز کړو په سر طرف راولي لږ سلو زموږ مقصد دا دی چې یو بل ته مواز ورسي یو بل په سر طرف ته مطلب نه دی بسم الله الرحمن الرحیم وحدان صاحب 75 نه والا لیکن په 75 ترم کې الله جواد موضوع ترانه کوم چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم په شرایطو کې لیکل شوی ده کله حیات الشهداء تزي کله یاد روح تزي کله تعلق روح تزي کله یو شی ته کله بل قسم دې دومره ورته خطا شوی دی کنه ما ته وای د نبی علیہ السلام د لپاره سوې حیات النبی قدر ما يتعلموا يتلذذون نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ازار وکړي دومره ورته خطا بیا وای وې نبی دې د وګ نه نیولې دغه سیتاوي د څومره ګستاخیانه کې دا شوري تور مرتد پانه سره دي نه خیال کوه پاسو دومره مور خطا کېږي دل نمبر بیا ماته وای یونس نوانی سے بوکاوی سے الټ چیلنج کړو یونس نوانی د بوکاوی سے شاګرد هغه مناظره وره مګر بوکاوی سے ماته حقیقت یې چې یونس نوانی پر آج قیامت ټوټه هوا ہے تاسو فرمایشي جوابات غواړئ فرمایشي جوابات هغه پیغمبر د چانه لیکل موږ تاسو سمو دویم نمبر در حیات دنیوي بار بار یادای دا تسکین صدور صفحه نمبر 280 دا دی وای حضرت نانوتی حضرت تانوی کی اس تصریح کے پیش نظر حضرات علماء دیوبند جہاں ان حضرت سلام کی حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کا لفظ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ آپ کے روح کا بدنی دنیا سے تعلق ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں یہ حیات دنیاوی ہے چې یو ځل له اوسه وضاحت چې ما څه پاتې چې ټیم مړه کوا دریم نمبر چې سړي مثالي بل 23 علماء نه پیش کوا او زمام مسلک نه دی مسلک مې نه دی عقیده مې نه دی 23 علماء خپل عقیده تر هغه پیش کړه ته سره په ګډ ورسره شوی بیا صوفي کرام بار بیان هغه چې سړي مثالي مولوی صاحب صوفي کرام جسدي مثالي مستقل نه غړي اگر جسد عنصري سایه مړي ته پنځ بیره جسدي مثالي مستقل مټیریل نه غړي دویم نمبر صوفي کرام جسدي مثالي د جسد عنصري سره تعلق مړي دا وګور تعالی بابا د صوفي کرام سرخیل له سبب 223 حضور سلام هغه وايي په روح مبارک د جسد مثالي چې دا هغه روح متشکل شي په جسم د جسد مثالي په عنصري په شکل کې بیا د تقرر تعلق سره تلبس باندې مې حواله پیش کړی دا روح په جسد عنصري قبر کې دن نه مني تا صوفي کرام پر باندې د جنت ولي کار اخلي صوفي کرام چاته چې شرک وایو نن قران نشته نن حدیث نشته نن صرف او صرف سړی لاړو د چا صوفي کرام دروازه وټکل هغه خبره نه مني يهودو په شان کې منم دی بل بل دریم نمبر او د عقیده پر موتل چې متواتر دلیل راوړل کنه ته ولې شنو مرغانو پر یو تفسیر خطه په پاره کې خاموش دي دریم نمبر شنو مرغانو ولا دی ولې څه د قران نه ثابت شو فعل قتل پچاواری شوی د نشته په جسد عنصري باندې قران ویل هغه حیات ته مونږ جسد عنصري حیات ته د شنو مرغانو روایت نه ثابت شو چې روح هم حیات ته پاغي ایمان راوړو په دې ایمان راوړو پنځپریانو د حدیث هغه مطلب او رسول چې قران نه پس انکار وکړو دلالت النشر پر خبره دا قران نه انکار وکړه دا حدیث باندې تاسو دې انکار به عمل به حدیث نو ورکو بهرحال دغه نه پس بیا راغی و یره براهین قطعی پیش کړو براهین قطعی خو ما پیش کړل چې په دې قبر کې پیغمبر ژوند دی اجماع ده براهین قطعی تړون وی کومه ته ونه ورېدو په دې قبر کې په خپل بیا راغی نه پس بیا راځي و یره اګټي بګټي ما خو څلور ایتونه د قران ویل ځان مې یو خبره نه کړې بیا راغی له تواتر حواله وی پیش اجماع پیش دا اګټي بګټي خپل ایمان خیر ما او کچره دي نه پاسيږي بهر دینه پر سره اعظم باندې اجماع حواله لږ شوی وي یو لسمه حواله په دې مسله باندې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین اجماع ده صحابه کرام رضی الله عنهم دا زما سره بخاری د خطبه صدیقه ګور په دوه سجنو باندې اجماع شوی و ان محمد الخدمات نمبر نبی رسول الله باندې مرګ غلې دویم لا یذیقک الله الموت الکا ابو بکر صدیق راغی مخ مبارک او ښکارا کو او پنځبیان وای مخ ښکارا کولم نشته بخاری نه سره انکار کوي مخ ښکارا کو ورته یا نبی الله ابو بکر صدیق ته اے د الله نبی یو ته لا یذیقک الله الموت دینه بل الله په تومر ګونه نه درکې یو مرګ په دنیا کې راغی دوی مرګ په عامو اماتو باندې په قبر کې سوال جواب نه پس تاریخ ولګي یو ټول شری نور کړی د انبیاء د لپاره دا دوی مرګ نشته دا مولوی صاحب لاندې وګوره
تمسك بهذا من انكر حياته في القبر ويجيب على لسنه المثبتين لذلك ان المراد في الموت اللازم من الذي اثبته عمر بقوله ولباس النولة دي وي معتزله ولا پچپیران چې د خود به سره په استدلال کوي نو شو استدلال کوي معتزله پچپیران دی وی په دې باب کې او د اهل سنت د طرف نه جواب ورکړل شوی دی چې هغه د حیات ثابتوي دیوس والاحسن يقال ان حیات رسول الله لا يتعقبها موت بل استدروحين والانبياء وحي في قبور يصلوا د خود به سره پر مطلب سره انبیاء کرامو باندې دویم قبر عمر په قبر کې نه تاریخ ولکې هم تک خبره حاشیه بخاری جلد 1 ما پیش الله عمدۃ القاری 257 باندې لیکلی فتح الباری هم پیش کړی مولوی صاحب او معنامه تعلیم القرآن 329 نمبر صفحه هغه لیکلی دی مولوی صاحب دیم وای د دین یو په دنیوي مرګ باندې دویم د قبر په حیات باندې تاسو شیخ الامل خان صاحب لیکلی صفحه نمبر 31 کې معنامه تعلیم او پنځبریان سوی د خطبه د صحابه کرامو د اجماع خلاف دی وای کله چې مرګ راغی مولوی صاحب توجه غواړم روح د جسد ونشوري نه وېستل شو جسدی مثالی کې داخل شو د قیامت پرز به روح د جسدی مثالی نو باسه ونشوري کې به داخلي د قیامت پرز د پیغمبر لپاره بل مرګ ومنو د صحابه کرامو د اجماع د انکار وکړو قدم به قدم کله قرآن انکار کله حدیث انکار کله اجماع د صحابو انکار ورپسې ور روانې پتل کې اخري منزل به شي بهرحال مسلو ایتونو د قرآن پیش الله دا غینو پس ما تاسو ته ورسې هغه تواتر پیش شو دا غینو پس مشبع امت پیش شو دریم نمبر اعظم اوس درې او احادیث ته خو د احادیث نه مخکې به صرف تاسو عقیده په دې باب کې سره تاسو پټوي دا وګوره اول نمبر نبی سماو اموات په دې کې صفحه نمبر دا پنځبریان عقیده سره دی چې نه خیال کې شرمېږي دي وایي صحیح مسله کې ہے کہ عالم برزخ میں انکار کو ان عنصری یعنی ان دنیاوی جسموں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافر کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وایي دغه جسم عنصری دنیاوی په شکل کې د دې په عوض کې انبیاء کرام ہوتا هغه مشکی کافری مثالی جسمونه ملاويږي اور ان کا مقام و مستقر یعنی رہنے کی جگہ جنت کا اعلی ترین اور سب سے اونچا درجہ عالی دا تاسو عقیده رضوانانه مو په ډول ښکاره کې په نړۍ شو شاته سمون به شان عقیده ښکاره دلیل قسم دې خپل خلک مراغلي دم تاسو ته چې لیونی دي کړو دی دا وایي چې عقیده تر اوسه پورې پته نه لګي دا نیلوی صاحب دی د دې صفحه نمبر 492 باندې اس انبیاء علیہ السلام کے اجساد طیب میں نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے انبیاء کرامو کی نہ حیات برزخی ہوئی نہ حیات و شعور دا نیلوی صاحب به ور ور کې سترګې باندې کولاو کې دا دریم نمبر مو تاسو کتاب ته مسله کې شیخ القرآن دی وایي دا ان کے ارواح کا تعلق ان کے قبر میں مدفون ابدان سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی ورته ولګي باقي سره ژوند دی دا وایي چې او بنیلوی سے بیا لیکي 554 باندې اور صحیح مسئلہ کې کانه برزخ میں ان ارواح کو انہوں شری بدنوں کے ہم شکل اور مماثل مشو کا پر سے مثال اجسام عطا کی جاتی ہے اور ان کا مقام مستقر جنت کا اعلی ترین اور سب سے اونچا الکا جسے ان چھوڑی سے په قبر کې مړ لې کانی پشان پروت دی پنځبریان وایي ټول دنیا ورته ورځي زموږ پیغمبر پر قبر مبارک کې حیات دی پنځبریان وایي نه کانی پشان پروت دی بل جسم اور کړه فقط جسم سره ته ژوند نه راځي په دې شرمېږي دي الکه عقیده مو شرم شهره د ښکارې کې مشرانو کتابونه کې لیکلي و درې جلد کتابونه په لیکلي ونن بغا ثم بكم عمي فهم لا يرجون راځي باندې تر دا تاسو په مولا لیکلي عقاید علماء اسلام صفحه نمبر 129 هغه ویلو کا تعلق بھی برزخ مثالی جسم سے ہوتا ہے زمینی قبر والے جسم عنصر سے نہیں انہیں مثالی جسموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام سے الا کدا چې منظور کې او د شک یا په جسای مثالیو سره نور جسمونه دا جسمونه د پیغمبر چې کوم دنیا کې او د دین په بهتري جسمونه دا نیلوی سے صفحہ نمبر 45 مقالہ کی نیلوی کی ہوئی علیہ السلام کا عقیدہ علیہ السلام نے پنځبریان مراد دینور علیہ السلام نا سوئی بعد از وفات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ موهوبہ اجساد دی مثالیہ میں داخل ہو کر اعلی علم میں تشریف لے جاتی ہے اور بیا وہی وسوق چې پر قبر کی حیات قائل دی دا اندوار او منافقان او عقیدہ نیلوی سے استاد ہوئی دا 50 منافقت چې په قرآن په حدیثو په پوره امت په سبیا محدثینو فقها او متکلمینو په ټول باندې په توګه شوی بهرحال دا زموږ ستاسو مشرانو د ټول لیکلي دي ما د ستاسو عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم سرین روح وتلو جسدی مثالی ورته ملاو شو په دې قبر کې نبی صلی الله علیه وسلم مړ څه قسم آیات نه حاصل جسدی مثالی سره انت ژوند دی په جنت کې په دې یو ضعیف دلیل راوړل ضعیف حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم په قبر کې مړ او انت په الله لید په جسدی مثالی سره ژوند دی خپل موضوع پرې دی آیات شهدا او په یاد روپ چې منډي په دې نه خلاصيږي چې مخې ته راغلي سترګې رڼا کا دویم نمبر زمانه دینه پس هغه درایل ته بشو دا زما سره د ټول او مسلم شریف دی جلد نمبر
وایي څه به دوس وټئ او څنګه چې منیر شاکر بخاري پسې ټوکې کولې دغسې یې خضر حیات کوي هغه وایي بخاري روایات بخاري د دې چې کومه استهزا احمد سعید ملتاني کوله هغه منیر شاکر کوي هغه خضر حیات کوي خو خضر حیات تر اوسه پورې د اشاعت التوحید د مشرانو توحید نه دی شروع کړی او په هغې فتوې د منکر حدیث نه لګېږي ورنه قسم دی کومه فتوا چې د منیر کومه مسلک چې د منیر شاکر دی کوم مسلک چې هغه ده د دې دغه بل مشر هغه مسلک هغه ده خضر حیات دی ویډیو ته خدای چې بخاري استهزا په کوم انداز سره کوي دا مسلم شریف دی مولوي صاحب صفحه نمبر 268 پنځم نمبر دی عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت في روايه حتى مررت على موسى ليله نوزر بين الكسب الى نبي عليه السلام وي معراج شوا د سرور شګو د ډیره کې پس مکه باندې ترجمه کې اسمان کې نه وهو او موسی عليه السلام قائم ولاړ يصلي في قبري منځه کوي په خپل قبر کې فسلور الله بندګانو د حدیثو څخه کار منکرین راغلي نبی عليه السلام په نسبت کړهوالو موسی عليه السلام په قبر کې ولاړ ما په خپل سترګو لري منځه کوي الکه په قبر کې ولاړ منځه کوي د حیات دلیل نه کړه ممات دلیل نه دا تعلق دا تصرف د برزخ ثابت شو که نه شو وای پیغمبر نو خزرات رسول الله نه مشهد نعوذ بالله زه مخکې دلیل پیش کوم ورته خپل عقیده حیات النبی تراشه شهدا وای زما واستانه د زیری بس موضوع نه لاره نه یادې نو د موضوع تراشه بس كده بس كده تاسو دې په ګوره بزرګانو اخوا سوچونه مو کوي تداركوا بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو اولنۍ خبره دا ده چې دی وایي چې بقدر ما يتعلم ويتلذذ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پر عذاب ومنو ما د الله بنده ز حیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ منم نو چې چاله عذاب یې غلا د خدای بنده دي که هما عموم کو ته پدې نه پويږي نبی صلی الله علیه وسلم د پر ثواب بقدر ما يتعلم ويتلذذ حیات مې ویلې حیات الله بنده تا خالص سي ظلم تو دجل ته بڑواله ده بیا دی وای جنابانو ته فرمایشي جواب غواړي ستا فرمایشي نظریه دا هغه کې بدن خامخه فرمایشي جواب غواړي بیا دې ماته چې یونس نومانی صاحب داسې ما ویل یونس نومانی صاحب ساده مشر نه مطالبه کړې و چې روح په جسم کې دننه لري که بهر دا پنځم تن دې زدر نه مطالبه کوم تام جواب را نه کو د مشر په نقش قدم باندې روان یې بیا وایي جسم مثالی خو دا د صوفیانو مسلکو تا قرآن پرې نه خو قرآن دې پرې خو حدیث دې پرې خو صوفیان دې واخیسته ما درته ویل قرآن می درته پیش کړی دی حدیث می درته پیش کړی دی بیا می درته د هغې نه بعد علمای دیوبند پیش کړي دي او بیا می درته ویلي چې ته په جسم مثالي رد کې دا زه د علمای دیوبند دفاع کوم د خپل ځان نه زما موقف سره زم روح په جسم کې نشته هغه می درته ثابت کړي هیم ګوره جي تا اوس مخکې یو خبره وکړه براهین قاطعه وای جنابانو به یې لیکلي چې ما عقیده ده په ده باندې خو تا پته لګولې ده چې ستا د جسم مثالي ده موقف چې دی د معراج د شپې د دغه دپاره نقل کړې ده د معتزلو دی ستا مشر دا فتوا نقل کړې ده یوه خبره دویم دا جنابانو تا چې دغه وایي جنابانو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلي چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دوه مرګونه نه جمع کېږي زما سره ما ثبته من السنه دی وایي جنابانو په دې کې یو څو اقوال دي یو قول دا دی وایي جنابانو وایي په دې کې واشار بذلك الى الرد على من زعم انه سيجيء وي په هغه چا باندې رد دی چې هغه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم به دوباره ژوندی کېږي بیا به راځي دوه درې اقوال یې نور دي خو زه تا ته دا خبره کوم دا به وګورې صبر چې زه یو څو حوالجات ډول درکړم بیا په اخره کې وایي جنابانو وی وقیل لا یجمع الله موتک و موت شریعتک د دې نه مراد دی الله پاک به ستا د مرګ او ستا د شریعت د مرګ دواړو په منځ کې جمعوالی نه کوي نو دوه مرګونه یو نه مرګ د هغې مراد دی یو د شریعت مراد دی او بل چې دی وایي دا کنایه ده د دویم کنایه دا مرګ دا کنایه ده د کرب د مصیبت نه یعنی لا تلقى بعد کرب هذا اليوم سنه دې نه بعد به په تا باندې مصیبت نه راځي دا وله ورکوم دا مال واپس بیا راوړئ خو اوس ګوره زما ستا سره مین پوینټ کې خبره بسله ګوره ورته زه دا وایم جنابانو چې د دې آیت کریمه نه دا کوم ځای ثابتېږي چې ستا د مشر ویلي چې روح په جسم کې دننه دی او د دې آیت دا مطلب یې چا ویلي راته وښایه دا نشي ثابتولی بزرګانو او دا نه ثابتولی شي بیا دی وایي چې ستا مشر د بخاري استهزا کړې تا نن د حدیث مسلم استهزا وکړه حدیث مسلم بس د هغې کې د ګستاخۍ الفاظ دي وي او د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث بېادبي او ګستاخي دې وکړه بیا جنابانو نورې خبرې هم دی کوي
خو زه درته دا وایم چې ستا د مشر خدا لیکلي په دې ځای کې چې د شهید په جسم کې روح دننه دی دا تا ثابت نه کړه دې مشر دې لیکلي د نبي په جسم کې روح دننه دی دا دې ثابت نه کړه او زه درته وایم زما موقف څه دی اصلي موقف واخله دی وایي جسم مثالي ښکته او بره ما درته دا وښوده لاولې کې مې ښودلي دي د قرآن جلیله چې د نبي صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشته بیا مې درته ګوره دا یاد ساته دي یادګار سیمینار کې هم دا دي مونږ دا وایو د نبانو صفحه 160 کې چې د نبان موت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خارج ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے جنابانو دی وایي مونږ وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم د جسم نه روح وتللی جسم کې به روح دننه نه وي جنابانو په دې کتاب کې دا د مسلک اعتدال په دې کتاب کې هم د لیکلي دي جنابانو مونږ وایو چې کسی میت کی روح بشمول انبیاء علیہ السلام قیامت تک بدنی عنصرین عادتاً لوٹائی نہیں دی جاتی جنابانو مونږ دا وایو روح په جسم کې دننه نشته او جنابانو کته دا د مشرانو موقف نه دی دا زما سره مسالک العلماء فی حیات الانبیاء د قاضی شمس الدین سے کتاب دے دی کی دے لکھی وہ جنابانو قیامت سے پہلے نفع ارواح فی الابدان نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونا ہے نہ شہداء کے لیے نہ اولیاء کے لیے جنابانو مونږ دا وایو د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې روح دننه نشته ستا دا مشر وایي جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم کې روح مبارک دننه دی دا مې دوه درې ځایه ښودي دا چې دی ته ماته نشي ثابتولی او د حیات د قیامت ورځې پورې ستا په ذریعه کې یو کس چې دی دا نشي ثابتولی یو خبره دا دی وایي جسم مثالي ته منې ما درته وایي دا مولانا عبدالحی صاحب مني هم په دقه انداز باندې چې جسم مثالي کافوري دی که په دې څه فتوه لګېده په دې ولګوه بیا مې درته ویلي مخکې مې پېش کړي دي په دې شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب هم وایي ارواح الانبیاء تخرج من جسدها ویسیر مثل جسدها مثل المسک والکافور جنابانو دا خبره علامه سیوطي صاحب کړې ده بیا که ته دا خبره تاسو کړی د روح المانی دا وای جنابانو اما جسد مثالی تعلق به روح صلی الله علیه وسلم کچرته دا ته دای په دغه کوئی تاسو سوي دا زما سره غره تفسیر مظهری دی وای قلت اما ذکر في ارواح الانبیاء ان تصير بمثل صوره المسك الكافور يعني ان لها اجساد كاجساد الانسان وعبرها بالمسك جنابانو دې وایي چې دغه جسم مثالي نبی صلی الله علیه وسلم او انبیاء له په دې اندازه ملاوي زما درته مخکې ویلي زما موقف دا دی جسم مثالي زه د تطبیق بین النصوص دپاره منم زما موقف دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه روح وتلی دی او دا روح مبارک به د قیامت په ورځ دې جسم مبارک ته راځي د دې نه مخکې به دې جسم کې نشته دا زما موقف دی او مخکې مې درته خبره کړې وه اوس دا زما سره صحیح البخاري ده دې کې ګوره جي دې فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها تذكرة المعتبرة والذي يسيب سين ثلاث أخرى تذكرة المعتبرة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشكواه الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ثم دعا فسار بشيء فضحكت فسأل عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت دیکھ جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی بن فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ذرا وختم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر وکړه ما وجړل بیا بل خبر وکړه ما وجړل بی عائشہ دې تاسو کې دا سم مسله نبی صلی الله علیہ وسلم چې زو وفات کېږم ما وجړل بیا راته چې زما په خاندان کې با اولنې شخص چې تاسو زما سره ملاقاتي وي په دې باندې ما وخندل دا زما سره تذکرۃ الموتى د جنابانو دا د علامه قرطبي صاحب دا دې کې لیکي عن الحسن البصري قال اذا قبض روح العبد المؤمن عرج به السماء فتلقى روح المؤمنين درې حواله راولي دي چې کله د انسان روح د جسم نه وځي نو برځي بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاويږي د دې معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته په فاطمه دغه خبره چور سره راوخلي ملاقات بکیږي د ملاقات د روحونو دي او د دې ځای نه ثابتي دي چې کوم د فرمایي وقد اخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم داخله کوي فياتون به ارواح المؤمنين وجنابانو د روحونو جسمونو نه وځي بیا تلاشي او بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه ته ته زما سره ملاويږي او جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم روح په حالت نه علم ملاويږي که روح په قبر کې وي بیا څنګه ملاقات وي دا زما سره یو دلیل دا زما سره بل شلم نمبر حدیث جوړیږي د لمه ترتیبونه ورکړي دي ګور ورته حدثنا مسلم اخرك عن عروه عن عائشه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى بي عائشه رضي الله عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو هغه مرض کې زما بغیر کې پروت د الفاظ به ویل اللهم الرفيق الاعلى جعل يقول الرفيق الاعلى دی بل حدیث کې عن عائشه رضي الله عنها یا فرمای ورسول الله فخذ عائشه وشيا علي بي عائشه رضي الله تعالى عنها وي د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک زما په ورور باندې پروت
بیهوش شو فلما افاق کله چې به هوش کې راغی شخص بصره نظر چت کو نحو سقف البيت اسمان طرف ته سم قال بیا وی اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى دا زما سره ګوره شرح الصدور د دې کلاس کې د نور غلې شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب سره ګوره وی فلا شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين هي شك نشتا چې النبي صلى الله عليه وسلم روح هغه په اعلى عليين کې وقد ثبت في الصحيح او دا په بخاري شریف کې راغلي دي جنابانو زما دا قول زما د لپاره چې زما د حدیث زما لپاره دلیل ګرځيږي قول ابن رجب دا یو حواله دا زما سره اول القبور دي علامه ابن رجب سي وقد ثبت بالصحيح ان اخر كلمه تتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته اللهم الرفيق الاعلى واما الانبياء عليهم السلام فليس فيه شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين دا علامه ابن رجب سي وایي دغه حدیث نه معلومیږي چې النبي صلى الله عليه وسلم او د نور انبیاء روحونه هغه په اعلى عليين کې د علامه سیوطي سي وایي او دا جنابان علامه ابن رجب سي وایي زما دغه آیت او زما دغه حدیث چې زما لپاره دلیل دی او زما د موقف لپاره مؤید دی موږ وایو د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نه دی هغه په اعلی علین کې دی هغه د دې نه ثابت شو او استاد مشرانو موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی ته ولنه راځي بسم الله الرحمن الرحیم مردان سره شپږ ترونه وواله یقین وکړه تر اوسه پورې هغه په موضوع باندې هم نه دی پوهېږي چې زموږ بحث هغه وفات الانبیاء دی که څه شی دی حالانکې په شرایطو کې لیکلي چې په وفات باندې اتفاق دی هغه وخت کې ورباندې سترګې پټې وې دسخط یې کړی دی نن حیات النبي موضوع چې کومه ده هغې له الله ګواه دی د مناظرو به خلک ګوري چې هغې له نه راځي دیو مستقر الارواح کې لګیا د معطل اسلام مشر په 11 اقوال لیکلي دي شیخ طاهر صاحب تاسو مشر کړه کافر کې کافر کا ورنه مستقر الارواح زموږ موضوع نه دي تاسو سره باندې اوس تاسو نمبر 1 دویم نمبر د وخت نه ما ورته اول نه ویل د 8 نه 20 نمبر دلیل ته دغه شی هوایي غونډه کې ورسېدو جاز په شرط او تر اوسه پورې غریب ته موضوع نه معلومه مولوی صاحب د حیات النبی په باب کې په دې قبر کې وایي چې نبی رسول الله مړ غنم د کانی په شانتي پتر یقیدا څه قسم حیات الله نه ورم دریم په جسم مثال سره په لای لین کې ژوند غن په دې دلیل راوړل کړه او تطبیقي اقوال باندې 20 دلایل مې پیش خپل عقیده باندې نه پیش کړل خپل عقیده ولې نه پیش کړل بهرحال لغیر دی وایي ما ته به قدر ما تعلمو تلزم ما خود عام حیات ما واست عام حیات نه حیات النبی ما شروع دي ته ولې تاسو دویم نمبر ما ته وایي بار بار دا سوال کوم چې روح په جسم کې دن نه دی کړه ما درې ځله جواب ورکړ ستاسو په کتابونو مې وشغله چې روح په جسم کې دن نه دی ته حیات وایي یا د روح د جسم سره تعلق وي دی ته حیات وایي ما حیات باندې قرآن پیش کو ما په باندې متواترات پیش کړم ما په باندې اجماع پیش کړم په دې قبر کې مې پیش کړل اوس هغه برزخي تعلق برزخي تصرفات زغی قلیل مغلق تدلیل پیش کړل تکل ارواح شو دا هغه طرف ستا خپل کسان چې دا مناظره وګوري چې دا سړی په دې وخت کې وزن پیدا کړي کولی خبره یو طرف ته منډوي بل طرف ته خپل موضوع لراش بیا اخیره کې وایره وای اجماعي صحابه ما چې پیش کړی و چې دیو د صحابو اجماع په دوه خبره شو اول نمبر په دنیاي مرګ په حقوق باندې دویم لا یشرک الله والموت ابدا الله به تو مرګ نه دروخي ما باقي اتفاقی موقف تشریحین نه پیش کو چې معتزله په دې سره د مرګ نه استدلال کې هغه معتزله کارنامه وکړل د ځان خیال کو دویم نمبر وای پلان کې ویل چې دا مطلب کې چې دا دغه څه په هر شیز کې خپل راويسته کې یا ته په دې سره اختلافي کې او باقي کوم فرل صحابه کرامو د اجماع نه انکار وکړو مخکې به وای بخاری پیش کو ویرا فاطمه رضی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زبر من به برابر سي ترازي مرګ اختلاف زموږ استاد اشتری بابا تاغي ته ولې شي ته وای په دې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته برزخی جسمانی اگر نه دی حاصل مړ جسدي مثالی سره ژوند لري په غیر دلیل پیش کړه برابر ما دلیل پیش کول زموږ کې بیا خپل دلیل وتزم البته په جبريان باندې زما تعرضات پاتې برسته ان شاء الله کو په دلیل نمبر درازو مخې دا ابو اعلی الموصلی حدیث جلد نمبر 6 صفحه نمبر 25 دی
دلته روایت د انس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله مرت على موسى يصلي في قبري موسی علیه السلام باندې تیر شم دغه په قبر باندې تیر شم هغه مونږ کې همدغه مستر احمد نقل کړی ابن ابي شيبه نقل کړی مصنف عبد الرزاق حیات الانبیاء د بیهقي نقل کړی او ردین علماء دیوبند به استدلال کړی ورسې دا روایت په مختلفو سندونو سره پیش کوم یو روایت په 200 سندونو سره په یو کې الحمدلله پیش کولای شم صرف دغه په شان دي نه الکه د کوم روایتونو چې د استدلال کې زما چیلنج دی شرایطو کې لیکل شوی چلان دی پر علماء دیوبند مسلم حضرات په پیش کې تر شنو مرغانو د روایت لاندې یو مسلم اکابرونو کې یو کس عبارت پیش کا چې د دین معلومه شوی سم په قبر کې حیات درې په برزخي هغه په جسدي مثالي صلاحیت ته چیلنج دی زما ته ما د هر دلیل لاندې نقل کړی دا وګورم چې فضایل درود شریف سبب النسب باندې شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب الله دی آیت حدیث نه استدلال کوي فتح المریم جلد 776 کې دلیل استدلال کوي زمخي مولوی صاحب دلیل نمبر 6 زما نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 204 ان الله حرم على الارض ان تكون حديث له ورث ترى حديث وورا عن اوس بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوزل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم عليه السلام وفيه خلق وفيه نفخه وفيه ساقط فاكثر عليه من الصلاه النبي عليه السلام میں جمعه پر صبح میں درود زیات ہوئی فان صلاتكم معروض الک درودم پما پیش کی زما پرو بش مثالی نے پیش کی قالوا يا رسول الله كيف تقول صلاتنا عليك وقد ارمت يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر ته خاوري شوی زمون درود بسنګ پیش کی قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزما ته باندې انبيو جسمونه حرام کړی نبی عليه الصلاه والسلام مرتدا ونه ول چې تاسو درود خو ما پرو باندې پیش کیږي روح دې نبی عليه السلام فرمایل نا روح او جسم دوه باندې پیش کیږي او د دقیق معنی په استدلال کې به روز تخایم علماء دې ان شاء الله دا زما سره صحیح ابن حبان دې دغه نقل کوي او صحابه تاسو به زمون درود په تاسو څنګه پیش کیږي ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره ابو داود شریف دي صحابه دغه تاسو کې جلیل سبق سوستاو ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره ولي سيبو امدقه مسعود عربي دغه صحابه تاسو کو دې زما ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا ولي سب سره کبرا د بیاقي دي مته ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مختلف سره دا ور دا ما دیوبند نه استدلال ولي سيبو دې نقل کوي ولې سه مولا ادریس کاندل صحابہ کا یہ سوال اور نواز رسول کا یہ جواب کس امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے محض روحانی حیات مراد نہیں ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کہ قد علمتا آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھر حضور پر نوب کا یہ جواب کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر رہی ہے سب بے معنی ہو جائے محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں یہ فرماتے کہ تمہیں جسم سے کیا باز تمہارا صلاۃ و سلام تو میری روح پر پیش ہوگا محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیحہ سے یہ مرسا بھی ہے کہ مرد کلام تفصیلی بحث کی یار دی حدیث کے صحابوں سے سوالوں کو دا ضرور ہو جسد دوارا جوندی نے پتک کے سر صلاۃ درود سلام پیش کی دا علماء دیوبند نے استدلال کو تم شرایط و دلتم تختی خپل کوره د ګیړو نه کتاب الوطن استدلالات کې معتزله په شانته د خوارج په شانته دلته کا به دیوبند بیا پرې خوله مولوی صاحب زموږ کې دلیل نمبر د زما سره ابن ماجه ده هم دغه حدیث په تفصیل سره نقل کړي ان الله حرم على الله ان تقول اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندې هغه ته رزق ملاويږي او مولوی صاحب دا نیوي سره هم دغه حدیث مبارک تفصیل پرېږدي دیم دغه حدیث منی البته حیات یو بس خود ساتره معتزله په شان عقیده بیان شرال سنت په دې سره انحراف کوي مخکې زمونږ څخه روایت مخکې زموږ دلیل نمبر هغه 12 ته مولوی صاحب ما بین بیت و منبر دا زما سره بخاری شریف جلد صفحه نمبر 343 دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متورخی چې زما دا روزه مبارک د جنت باغ دی دا د جنت ټوکړه ده ذکر پنځپیرو عقیده دارا چې دا د جنت دا د خاور کند ده الله پیغمبر تصریح او خدلا دا بخاری شریف جلد 343 ما بین بیت و منبر روزه من ریاض الجنه زما قبر د جنت په پنځپیرو وړاندې سهارنپوري دیوبندیان ذکر کوي وان ذلك الموضع بيني تنقل في الجنه دا خاورا چې کوم نبی علیہ السلام چې قبر مبارک دی پکې بیانه دا په جنت ته منتقل کیږي د حجر اسود په شان دی او مولوی صاحب وايي په جنت کې به اوسېږي که ژوندي اوسېږي د دې قسمه حدیثونه ټول انکار کوي یو پنځپیریان دي دویم نمبر شیعګان دي پنځپیریانو ته ستاسو کمزوري سره تاسو ته تکلیف سره ویل که روزه مبارکه جنت منو بیا پیغمبر ژوندی منو الکه شیعو ته ستاسو تکلیف سره ویل که روزه مبارکه جنت منو بیا ابوبکر عمر جنتیان منو راوی ابوبکر عمر جنتیان نه مري پنځپیریان پیغمبر په خپل قبر کې حیات نه مري د
ټولو مسلمانانو په خلاف باندې یو نوی عقیده قایم کړې الله دې ورته هدایت وکړي دا زما سره مولوي صاحب دی مسلم دی امام احمد بن حنبل ما بین بیتی و منبر روضة من ریاض الجنه صفحه نمبر 29 جلد نمبر 4 مولوي صاحب مخکې ما راغی استدلال وکړو مصنف د ابن ابي شيبه جلد 16 صفحه نمبر 400 باندې ما بین قبري و منبر روضة من ریاض الجنه دا جنت باغ د جنت کې مانو سي مولوي صاحب ژوند کې اوسېږي دا زما سره مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 446 هغه نه کار کوي ما بین بیتی و منبر روضة من ریاض الجنه او دا اعلان دی مولوي صاحب لیکي وای الموضوع بینه ينقل الى الجنه بينه د نبی علیہ السلام روزه مبارک چې په کوم ځای جوړ دا حقيقي جنت ته حجر اسود په شان ته منتقل کیږي لیکن پچپریان او شیعاګان چې کله مدینه منورې ته راشي یقین او قسم چې شیعاګان روزي ته نور ځي د پچپریان تور مخې نور ځي او خلک یې منع کړي مو روزي مبارک ته مورځه په دې کې هغه ته کافر کیږي مشرک کیږي شیعه نور ځي پچپریان نور ځي ځکه ټول عقیده تبا کیږي دا زما سره امرانه د مسلمان یعنی چې عیسی علیه السلام چې راشي د جالي فتنې په ختمي فقط د جالي فتنو کې به یو پچپریان فتنه په خپل عمل سره ختمي د بریلیت فتنه ختم کې پچپریت هغه ختم کې عیسی علیه السلام مناجلي هغه بس څه کوي ثم الانقام على قبر ټول کارو به زما قبر تراشي فقال يا مهدا بنوي چې قبر ته موز شرک لري پچپریان وشاتي وربشي سلام وکي لو جيبنه نبی رسول الله فرمایي زما سلام جواب ورکړه دا ورته نن چې زما عیسی علیه السلام په خپل عمل سره د بخاری مسلم سره ته مولوي شو لاندې هغه زور ته شي پېښ کوم دا مولوي صاحب مجموعه زوائد دي بزرگ موجود علامہ سہارنپوری سے رحمہ اللہ فرمائی ظاہر الباب يدل على ان المراد بالسلام عليه السلام عند القبر قبر خرات پر عزیز سلام بکئی پنځبریانو عقیده هوا منصور او ګرځول مخکې دلیل پیش کوم په مولوی صاحب عقیده دی ولي کا ګړ وړ مکه حیات الشهدا یاد روپریدا وې نبی اسلام په دې چې سړي سره په قبر کې مړلې په جسد مثالي سره ژوندې نه اوس بل هو عقیده ولي په دې دلیل شروع یو دلیل شهید د مخو خواله په دې بسم الله یا زمون د عقیدې تدبیر بنوي ترمذي ولا روایت روان الاول منع د بخاری یو کې شی هغه د عبارت راځي دا جدا دی دا دقه تکي ده ترمذي رواه ابن ماجه رواه په دې داري ترمذي ابن ماجه خبر بسم الله الرحمن الرحیم اولنۍ خبره دا د جنابانو چې زه دنه مطالبه کوم چې ستا مشران رول په جسم کې د نبی دنه منی ته دی لنه راځي نه جواب کې نه انکار کې دا ولي دویم دا دی وایي چې حیات النبی لنه راځي زه په دې کې لګیایم زم د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح دنه نشته ته دې جواب نشي کولای یو مستقر د ارواح موضوع نه د زور تیم ستا مشرانو لیکلي دي دا د دیونه تاسو کا دی وای دا څوک د مناظرې مباحثې د ډاکټر خالد محمود وای جنابانو وای مونږ وایو چې د نبی صلی الله علیه وسلم بریلوی کې د حضور صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک جسم کے اندر نہیں بدن کے باہر ہے وای ہم کہتے ہیں کہ روح مبارک بدن کے اندر ہے جس طرح دنیا میں تھی وای روح په جسم کې دنه دې په مسله د نبی پوهیږي الله مبارک شان ساته بیا ویلو جنابانو چې شیخ سربراز صفدر سے ویلو چې زمونږ د دنیوي ژوند نه دا مراد دی د شیخ سربراز صفدر سے دا مراد یو طرف ته دا مفتی فرید سے دی سوې ګوره وای موږ وایو انبیاء کرام په قبرونو کې د یو ځل وفات کېدو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوندي دي څنګه وای روحونه په قبرونو کې دننه داخل دي جواب نه ملويږي مولا صاحب دا یاد روح نه دی د حیات النبی دا پوهیږي بنا بیا مې درته دا ویلي دا مشر دی وایي د شهید روح په جسم کې دننه دی زه درته د احادیثو انبار مې درته پیش کړو درته پیش کوم چې نشته به د شهید په جسم کې روح جواب نه ملويږي ولې د مشر موقف دې صحیح نشي ثابتولی بیا خبره زه دا کومه دې ما ته وایي چې ستا مشر لیکلي چې روح جسم کې دننه وي هم حیات دي که تعلق هم حیات ته د کوم یو قایل مشران دي روح په جسم کې دننه مني زه د هغې رد کوم او د هغې مقابل کې دلایل پیش کوم ته د هغې دفاع نشي کولی مسله دا ده حیات النبي ستا موقف دنیوي جوړېږي ستا موقف دنیوي دی زه د برزخي موقف قایل یم او دی ویل څو ځلې ویل یاره عقیده داسې ما ورته وایي جنابانو ما درته صفا خبره کړې ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشته او دا صحیح ټرن دی حضرات الله پاک توفیق نه ورکړي چې دا وایي چې یا دا روح په جسم کې دننه دی یا نشته کله وایي تعلق هم ویم او وایي اعاده روح هم ویم دا دواړه کوم ځای کېږي دا تطبیقي قول دی زما ټیم
مفتی سے جواب او بس پلټه کې راغو حیات کې لیکيږي چې یا روح په جسم کې دننه دی یا د تم په نه پوهه حضرت ته په نه پوهه تشه بدمعشي نه ده بزرګا دا بدمعشي شي نه ده د جذباتو شي نه ده ان شاء الله خلک به واوري چې څه چرته در سره کړي ان شاء الله وای وای سر خاجي دا خبره لاړه د ټول نو د یو کتاب څخه تا چې د ابن ماجه دا روایت پیش کو ګوره ابن ماجه دا روایت دی پیش کو زه سنم دا مقام ابي حنیفه استاد مشر کتاب دی پدې کې لیکي جنابانو و اسکو بجانے دیجیے جنابانو پدې کې اخر لیکي و سنن ابن ماجه محدثین عظام کے خاص جماعت کی نزدیک سیاہ ستہ میں شامل ہے مگر امام ابن جوزی کے خیال میں اس کی تقریباً 34 عدد روایت خاص جعلی و موضوع ہے بیالی کی جو حدیث امام ابن ماجہ نے باقی 5 اماموں سے منفرد ہو کر روایت کی ہے وہ ضعیف ہے اب اگر زمان خبر نہیں استاد مشر خبر ہے بھائی ایک شجی بل پا دغه روایت کی زه خدا خبره کوم چې احترام د جسم د نبی صلی الله علیه وسلم مقصود دی اور باندې موږ هیڅ قسم کلام کول نه مزله نه غواړي کچرته جنابانو ته په دې کې د روح د جسم د دخول خبره نه به خیره ته خپل ټرنګ په دې کې د روح د جسم د دخول خبره نشته او ستا مشر روح په جسم د نبی صلی الله علیه وسلم کې داخل مني دار له نشه ثابتول ان شاء الله اول دا ستا مشر د اخبار ذکر په دې روایت کې یو راوی دی جنابانو دا غینم د سعید بن ابي هلال دے بخبل باغمان دے رد کئی ہوئی جس کو ابن حزم نے ضعیف اور امام احمد نے مختلط کہا ہے دے راوی باندے پا دے روایت کی دا راوی نے ستام مشرور باندے جرح کڑے دا زبان میری ہے بات ان کی بیا جنابانو تاچی دا موسیٰ علیہ السلام دا داو برجی تاوی رأیت موسیٰ قائم یسلی فی قبری دا دے روایت جواب